Assalamualaikum class. Nan mamanga start ko your new topic kami sara electron transport chain. Dagi ko bara ke mamanga wai paru mamanga discuss karo glycolysis process au mamanga Krebs cycle process mamanga discuss karo. Nan ma discuss ko electron transport change چې دا موږ سره کم چین دی د هغې په مدد سره موږ سره څه کېږي او څه ډیولپ کېږي مطلب موږ سره اے ټي پي انرژي چې کوم ډیولپ کېږي د هغې پروسیسز به وایو الکترون ترانسپورټ چین چې کوم دی دا موږ سره as the main source of ATP production دی د دې نه مخکې زه تاسو ته ووایم چې تاسو د دې چپټر چې کوم دی دوه ټاپکس پاتې دي په دې چپټر کې یو الکترون ترانسپورټ چین دی او بل موږ سره وټامنز دي او لاست ټاپک چې کوم دی بیا موږ سره باډي ټمپریچر دی یوزز اف پروټینز دي موږ پروټین یوزز څنګه کوو دا تاسو نیو سلیبس چې کوم دی تاسو د فیکلټي د طرف نه نو په هغې کې دا شامل دي ٹھیک شو نو تاسو بک کې ما چې کوم کتري دي تاسو بک کې دا یو څو ټاپکس نشته لکه پای کې دا اولډ کورسز انکلوډډ دي دا غي په وجه تاسو په دې بک کې دا نه دي انکلوډډ ٹھیک شو نو موږ منن الکترون ترانسپورټ چین وایو الکترون ترانسپورټ چین څه شی دی دا غي په اړه کې به موږ ډیسکس کوو الکترون ترانسپورټ چین از د مین سورس اف ATP پروډکشن موږ څه شي دی الکترون ترانسپورټ چین چې کوم موږ د الکترون ترانسپورټ وایو الکترون ترانسپورټ مطلب د الکترون ریمول چې کوم کیږي موږ سره د اغه د وجې موږ سره چې کوم ATP پروډکشنز کیږي نو اغه ته موږ الکترون ترانسپورټ چین وایو ٹھیک شو نو دا هغه پروسس چې دا موږ سره په مایټوکانډریا کې کیږي چې زمونږ په باډي کې سیلز کې موږ سره څه کېږي د ATP ډیولپمنٹ کېږي جوړېږي موږ سره انرژي جوړېږي موږ سره such as a vital for life او دا د لایف د لپاره ډېر امپورټنٹ دی که موږ سره ATP پروډکشن نه کېږي انرژي پروډکشن نه کېږي نو زمونږ باډي زمونږ سیلز خو به سټیبل نه وي کنه نو دغه شانتي نو دا الکترون ترانسپورټ په وجه موږ سره څه کېږي انرژي ډیولپمنٹ کېږي previous stages of respiration generation electron carries molecules موږ سره glycolysis process موږ وی Krebs cycle process موږ وی نو په هغه کې موږ سره electron carrier molecules چې کوم هغه ډیولپ شو جنریټ شو آی کې کم کوم NADH چې کوم او FAD چې کوم تاسو د نمخ کې موږ په یو کې وی چې FAD Krebs cycles کې موږ FAD او NADH موږ وی چې دا موږ سره ډیولپ جنریشن شي to be used in electron transport دغه NAD او FAD دا به موږ سره په کې استعمالېږي په electron transport change کې چې د اغې نه به موږ سره څه جوړېږي high energy molecules جوړېږي نو موږ سره electron transport change چې کوم دی په دې کې د ټولو نه سیوا انرژي هم ډیولپمنٹ کیږي د glycolysis process نه او د Krebs cycle process نه نو الکترون ترانسپورټ چین څه شی دی د الکترون د ترانسپورټ د وجې چې کوم موږ سره څه کیږي په ATP پروډکشنز کیږي او زموږ باډي لپاره ډېر امپورټنٹ دی هغه ته موږ الکترون ترانسپورټ چین وایو دا په یو چین فارم کې وي ٹھیک شو لکه هایدروجن آین چې کوم د تدین ریمول کیږي په یو چین فارم کې سره کیږي نو دې ته په دې وجه موږ الکترون ترانسپورټ چین وایو ٹھیک شو نو موږ په تیر ټاپکس کې موږ د گلایکولیسس پروسس کې Krebs cycle پروسس کې موږ NADH او FAD چې تری ډیولپمنٹ جنریشن موږ سره شوی نو د اغې نه چې کوم الکترون ترانسپورټ په وجه موږ سره کېږي ATP پروډکشنز کېږي په دې سایکل کې The electron transport chain is located in the mitochondria. دینه مخکې تاسو ته ما وی چې موږ سره الکترون ترانسپورټ چین په کوم ځای کې لوکیټډ دی او کوم ځای کې پرفارم کیږي په مایټوکانډریا کې موږ سره دا پرفارم کیږي مایټوکانډریا سیلز کنه مایټوکانډریا موږ سره پاور هاوس اف د سیلز کنه چې هلته د ATP سینتھیسس کیږي مایټوکانډریا ته موږ پاور هاوس اف د سیل هم وایو په دې وجه چې هلته د ATP سینتھیسس کی او د الکترون ترانسپورټ سایکل چې کوم دی الکترون ترانسپورټ چین دا په کوم ځای کې وي دا موږ سره په مایټوکانډریا کې وي there are 5 main protein complexes in the electron transport chain موږ سره 15 main electron proteins دي چې هغه انوالو دي پس کې په دې کمپلیکس کې located the inner membrane of the mitochondria او دا موږ سره کوم ځای کې located دي
په انر ممبرین کې چې کوم دننه ممبرین دی سو موږ سره فولډډ ممبرین دی د مایټوکانډریا په هغه کې دا لوکیټډ دي د مایټوکانډریا موږ تاسو اناټمي ویلي وی چې او موږ په فزیولوژي کوم ډیسکس کړو د سیل ارګانیزم کوم ټیک شو نو په هغه کې موږ سره سری مایټوکانډریا انټرنل ممبرین چې کوم دی هغه څه شری فولډډ ممبرین وي نو په هغه کې دا مین 5 پروتینز چې کوم دی الټا لوکیټډ وي او د هغه په مدد سره موږ څه کیږي الکترون ترانسپورت چین اکر کیږي. These are label complexes دا پنځه مین complexes چې کوم دي دا لیبل شوی دي complex 1 complex 2 complex 3 complex 4 and complex 5 ٹھیک شو دا پنځه مین پروتینز دي complexes پروتینز دي چې دا موږ سره په کوم ځای کې موجود دي دا موږ سره په انر ممبرین اف مایټوکانډریا کې موجود دي چې د دې په مدد سره موږ سره الکترون ترانسپورت چین مخکزی یا اکر کیږي. The two electron carriers NADH and FADH2 دا دو مین چې کوم دي دا الکترون کیریئر دي الکترون وړي begin the chain by donating their electron to complexes 1 and complex 2 respectively نو موږ سره کله د الکترون ترانسپورت چې کوم دي دا کله انیشیشن کی مطلب سٹارټینګ بکله کیږي چې کله NADH او FADH نیکوټراماید ایډونین ډای نیوکلیوټاید چې کوم دی یا موږ سره FADH چې کوم دی ٹھیک شو نو دا به څه کوي الکترون به ډونیټ کوي ډونیټینګ دیر الکترون به ډونیټ کینو په دې معنی و چارج څه شي نیگیټیو چارج بشي کنه چې کله الکترون ډونیټ شي نو موږ سره بس پازیټیو چارج راځي که نیگیټیو چارج به راځي positive electron hydrogen positive charge به موږ سره چلو شي donate پکې these electron are then passed to next complex in this chain او دغه چې کوم الکترون پاس کیږي په دې چین فارم کې نو دا موږ سره سي دا موږ سره دي کمپلیکس په دې کمپلیکسز کې next complexes 1 ته complexes 2 ته بیا نه هغه نه پاس complex 3 ته complex 4 ته complex 5 ته نو دا مخکې روان وي په دې شکل کې په یو چین فارم کې دا روان وي ٹھیک شو نو دا الکترون چې کوم ډونیټینګ وکړي د NAD نه FAD نه نو دغه الکترون څه بیا مخکې کمپلیکسز دي دا خو کمپلیکس 1 او کمپلیکس 2 کې وی کنه نو دغه شانتي کمپلیکس 3 او کمپلیکس 4 کمپلیکس 5 ته هم روان وي دا په یو چین فارم کې زی نو کتا سو دی یو کې وګوره پکچرز کې نو پدې کې موږ سره FAD او NAD چې کوم د خپل الکترون ډونیټ کړي دي دې کې هایدروجن آین ډونیټ کړی دی او بل موږ سره NAD پوزټیو او H+ آین ته نه ریموو شوی دی نو موږ سره ټوټل چې څومره NAD نو موږ د NAD باره کې چې بدی کې موږ سره څه کې هایدروجن آین ته نه ریموو شي نو په دې باندې پوزټیو چارج راشي ٹھیک شو نو تاسو دی ټول پکچرز کې وینئ چې بدی کې موږ سره هایدروجن آین چې کوم دی دا ریموو شوی دی پوښوي نو دا موږ سره څه شي دا الکترون نیگیټیو موږ سره 2 الکترون ایگزیسټینګ د الکترون ترانسپورت چین نو دا دوه الکترون ته دینا ریموو شوی دي او بل که تاسو 1/2 اف اکسیجن مالیکولز هم ته دینا د واټر دا موږ سره ریموو شي دا هایدروجن دو هایدروجن یو ځای شي یو اکسیجن یو ځای شي او د هغې نه موږ سره په لاس فارم کې په دې سایکل کې واټر فارمیشن هم کیږي او که تاسو دې ځای کې وګورئ نو ADP دی په دې سره موږ سره څه چلو فاسفیټ ګروپ ولګي چې کله دې سره فاسفیټ ګروپ ولګي نو دې نه ATP جوړ شي نو په دې کې موږ سره ATP پروډکشنز کیږي نو په دې the main route back into the matrix is through ATP synthesis او دا ټول روټ چې کوم روان دی ان مایټوکانډریم ممبرین چې کوم دا روټ روان دی نو کمپلیکس 1 کمپلیکس 2 بیا کمپلیکس 3 نه بیا کمپلیکس 4 نه الکترون بیا دا سیزه موږ سره چرته سي دلته موږ سره ATP synthesis کیږي ٹھیک شو لاست کې موږ سره څه کې ATP synthesis نو this is a key for both pathological and physiological process نو دا د سره لپاره د physiological او د pathological process لپاره ډیر امپورټنت دی کوم سره ATP synthesis نه کیدو نو زموږ سیلز بچ کوم د هغه گروث او د هغه سټرکچر چې کوم دا مینټین نه ساتل کیدو
پیتالوژیکلی موږ سره دا چې موږ سره ATP سینتھیسس نه کیږي نو سیل شرنکیج برازي دا غي ډیولپمنٹ پنه کیږي نو په دې کې موږ سره یا موږ سره اوور پروډکشنز کیدو نو دا غي اکټیویټي بسیوا کیږي نو دا غي د وجه موږ سره پرابلمز په دې کې کریټ کیږي ٹھیک شو نو دا موږ سره پیتالوژیکل پروسس د پیتالوژیکل مطلب چې کوم ډیزیزز د پاره موږ سټڈی کوو نو دا غیر لپاره هم دا ډیر امپورټنت دی الکترون ترانسپورت چین او فزیولوژیکل پروسس د پاره فزیولوژیکل پروسس مطلب چې موږ سره د سټرکچر اف د سیل سیستم دی دا غیر ارګانیز سیستم دی هغه مینټین ساتي دا غیر د مینټین ساتلو د پاره موږ سره سره الکترون ترانسپورت چین چې کوم دی دا امپورټنت دی او دا یو مین روټ الکترون ترانسپورت چین چې په دې په مدد سره موږ سره څه کیږي انرژي پروډکشنز کیږي په مایټوکانډریا کې او مایټوکانډریا کې دا کوم ځای کې کیږي په انر ممبرین اف مایټوکانډریا چې کوم دننه پولډ اف مایټوکانډریا دی په هغه کې موږ سره د ډیولپمنٹ کیږي نو دا موږ سره الکترون ترانسپورت چین چې کوم د الکترون د یو کمپلیکس نه د تاسو په ریپیټ چې کومه کمپلیکس 1 کمپلیکس 2 نه بیا د کمپلیکس 3 ته ځي او بیا کمپلیکس 4 ته ځي ٹھیک شو نو دا د شانتي پر د روان وي نو که تاسو دې کو ګورئ نو دې کې موږ سره کمپلیکس 1 کې هایدروجن آین ډونیټ شو دین لاړو بل دې کې NAD نه NADH نه NAD جوړ شو هایدروجن آین ته لاړو که تاسو کمپلیکس 2 کې وګورئ نو FADH2 دی نو په دې نه موږ سره هایدروجن آین لاړل نو دې نه موږ سره FAD+ جوړ شو ټیک شو نو بیا موږ سره کمپلیکس 3 کې هم دغه شانتي NAD وی او بیا FAD وی یا NADH وی یا FADH وی نو د هغه نه موږ سره کېږي الکترون ډونیټ کېږي او موږ سره ډیولپمنٹ اف ATP کېږي دلته کې لاست فارم کې ٹھیک شو نو دلته موږ سره دا دس ADP سره एडेनोसिन डाई फास्फेट सर موږ سره فاسفیټ ګروپونه خلی دا هغه نه څه جوړ کی एडेनोसिन ट्राई फास्फेट جوړ شي دینه پس موږ سره تاسو پرې سلیبس مطابق باندې موږ سره یوزز اف پروتینز دي موږ سره د پروتین یوزز څه دي نو پروتین موږ سره از ا مایکرو نیوټرنټ دی غټ مالیکولز دی غټ نیوټرنټس دی موږ سره پروتین موږ سره څه شری مایکرو مالیکولز یا مایکرو نیوټرنټس ورته موږ ویل شو It is one of the 3 nutrient bound input that the body need in large amount. لکه carbohydrate, sugar and lipids دي کنه نو دا هغه کې رټول نه سیوا موږ سره کوم یو دی پروتینز چې دا د باډي لپاره ریکوایرډ دی دا تاسو پر نیو سلیبس کې تاسو پر بک کې دا د یوزز اف پروتینز او د کی فیکټرز او د سم اماونت د نو هغه تاسو سره نه دی ورکړی تاسو په دې سلیبس کې ټیک شو تاسو په دې بک کې دا چې کوم بک ته تاسو دا اولډ ورژن دی نو په دې کې دا ټاپکس نشته نو په دې کې موږ دا په دې نیو کورس کې دا فیکلټي والے انکلوډډ کړی دي ټیک شو نو د یوزز اف پروتینز موږ سره څه دي نو دا موږ سره مایکرو نیوټرینټس دي او دا موږ سره ون اف د میجر نیوټرینټس چې دا زموږ د باډي لپاره ریکوایرډ دی It is essential for maintenance and building of body tissue and muscles. دا ډیر لازم دی د څه لپاره مینټیننس ته دی برقرار ساتل او بلډینګ اپ باډي ټیشو چې کوم زموږ باډي ټیشو جوړیږي کنه دا هغه لپاره دا ډیر امپورټنت دی او مسلز لپاره هم دا امپورټنت دی چې زموږ مسلز دي دا هغه ډیولپمنٹ لپاره یا دا هغه سټرنثنس لپاره دا هغه لپاره هم موږ پروتین که تاسو اوریدلی وي نو باډي بلډرز چې کوم یې هغه څه کوي هغه پروتین استعمالوي چې کوم باډي جوړی کنه یا په کلبس کې یا په دې کې موږ سره جیم کې موږ سره زی د باډي بلډرز نو هغه څه کوي هغه پروتینز په یو لارج کوانټیټي باندې استعمالوي دا هغه په مدد سره څه کیږي سټرنثنس راځي په هغه په مسلز کې مسل ډیولپمنٹ کیږي باډي ټیشوز چې کوم دی هغه غټیږي بایسپ یا ټرایسپ چې تاسو وینئ کنه هغه موږ سره غټیږي پس پوجا نو دا د پروتینز د وجې موږ سره ترې ډیولپمنٹ کیږي نو په دې وجه موږ سره خلک چې کوم پروتینز کین ایمز ټو کنزیوم a certain amount of protein to obtain maximum protein use muscle generation in recovery every time they eat نو موږ د هر یو انسان لپاره د هر خلکو لپاره موږ سره یو خاص کوانټیټي ده چې په هغه کې موږ سره کېږي پروتین
موږ اخلو او هغه استعمالو چې کله د پروتین مسلز کې جنریشنز کیږي، کله مسل جنریشنز کیږي نو د هغې لپاره پروتین کنزمپشن یا ډېر لازم دی موږ سره. که موږ د ایمیون سیستم یا د ټیشو چې کله ډیمیج شوي وي نو د هغې د ریکوري لپاره د هغې ریکوري لپاره هم موږ سره موږ څه کوو، موږ پروټینز وخورو چې زموږ ریکوري زرو شي. چې کله موږ خو پیتالوجي وایو، موږ سره په پیتالوجیکل موږ سره هیلث یا دغه کنډیشنز کې نو په کنډیشنز کې موږ ترې دغه وایو امپورټنس وایو چې د دې امپورټنټ موږ سره څه د دې مین فنکشن موږ سره سره د دې ریپیر میکانیزم دی ان گروث دی. ٹھیک شو، دې موږ له څه ورکوي گروث ورکوي او بل موږ سره ریپیر کوي او دې زموږ امیون سیستم کې هم مینټیننس هیلپ کوي موږ سره. پروټین ډیفیشنسي که کله موږ سره یو کس کې د پروټین ډیفیشنسي رااله، if a person does not consume enough protein they may be experience موږ سره که یو کس لکه مال نیوټریشن ته لاړو د هغه پروټین کنزمپشن نه کېدو، لکه د هغه مطلب خوراک کې پروټین نه اخلي، انف پروټین نه اخلي چې د هغه ډیلی لایف دپاره موږ سره پکار دی. نو ډیلی لایف دپاره موږ سره 80 ګرام چې کوم موږ سره پروټینز دی نو 2 ګرام پر کیجی موږ سره دا پکار وي. لکه زمونږ ویټ چې کوم دی هغه 60 نو 120 ګرام موږ له پکار دی، که زمونږ ویټ چې کوم دی هغه 70 نو 140 ګرام موږ سره څه پکار دی، پروټینز پکار دی ډیلی کنزمپشن. دا موږ سره سټینډرډ اپ پروټین انټیک دی چې دا په امریکن سوسایټي اف ساينسز هغه ډیولپ کړی دی چې په هغې کې موږ سره سری د یو کس دپاره څومره پروټین پکار دی ډیلی چې موږ به اخلو نو په هغې کې موږ سره ډیلی چې کوم دی 2 ګرام پر کیجی زمونږ د 1 کیلو ویټ په مطابق موږ 2 څه واخلو 2 ګرام پروټینز به موږ اخلو او دا موږ په خوراک کې خورو نو دا به زموږ باډي سټرنثنس زموږ مسلز چې کوم دی برقرار ساتي. لیک اف گروث که چېرې موږ سره پروټین موږ برابر وانه غوښتل نو گروث به نه کېږي، قد به وړوکی وي، مسلز به واړه وي. ٹھیک شو، لاس اف مسل ماس چې کوم مسل جوړیږي بایسپ ټرایسپ چې کوم جوړیږي او د هغه پروټین انټیک د وجې ډیفیشنسي د وجې موږ سره به څه کېږي، لاس اف مسلز ماس چې کوم هغه به کمیږي. ریډیوس امیونټي زموږ د باډي ډیفنس آرمي سیستم دی چې ټیک شو چې هغه زموږ چې کله زموږ باډي ته مایکرو ارګانیزم رادننه شي یا څه ټاکسیک سبستانس رادننه شي د هغې په مدد سره موږ څه کوي، هیلپ کوي، فایټینګ کوي اگینسټ دیم. بل موږ سره ویکنیسز اف د هارت که موږ پروټین هم نه اخلو نو پروټین موږ مسلز دغه کې کارډیک مسلز چې کوم دی نو هغه به کمزوري شي. چې کله کارډیک مسل کمزوري شي زموږ د زړه چې کوم مسلز دي نو زموږ زړه به پمپینګ برابر نه کوي. چې کله پمپینګ برابر نه کوي نو زموږ د باډي بس وي هغې ته موږ بلډ پریشر مریض به وي یا به موږ سره هایپر بلډ پریشر وي یا به بالکل لوور وي، هایپو به وي. ٹھیک شو، دا موږ سره ویکنیسز اف د هارت دی. ریسپایریټري پرابلم به موږ سره هم ډیولپ کیږي چې کله موږ پروټین ډیفیشنسي راشي نو پای کې به موږ سره د ریسپایریټري پرابلم به مین ایشوز به چې کوم دی موږ سره ریسپایریټري پرابلم هم راتلی شي موږ سره. ٹھیک شو، نو دا یو څو ډیفیشنسي پرابلم مین ټاپک چې کوم لاس اف گروث، لاس اف مسل ماس، ریډیوس امیونټي، ویکنیسز اف د هارت او ریسپایریټري پرابلم چې کوم د پروټین ډیفیشنسي د وجې راځي. ٹھیک شو، دا یو څو مین ډیفیشنسي د وجې یو څو پرابلم چې تاسو ما ډسکس کړل چې لیک اف گروث، لاس اف مسلز ماس، ریډیوس امیونټي، ویکنیسز اف د هارت اینڈ ریسپایریټري پرابلم. دا یو 5 مین پرابلم چې دا هغه موږ د څه پروټین لو کنزمپشن د وجې موږ سره راتلی شي. A protein deficiencies can be fatal. کچاري موږ پروټین ډیفیشنسي ډیر لکه کنټینیوسلی موږ ډیفیشنټ روان یو نو دا زموږ دپاره ډیر د مرګ سبب جوړېدی شي. اینڈ ډیولپمنٹ کنټریز که چې کوم لکه اوس ډیولپمنٹ کنټریز دي سم پیپل ډیولپمنٹ کاویسکاکر موږ سره یو ډیزیز دی ریزلټ اف پروټین ډیفیشنسي که تاسو دا ویلو په بایوکیمسټري کې به هم تاسو دا
डिस्कस करी हुई जो पाई के प्रोटीन डिफिशियंसी د वजह टाइट ग्रोथ की लगा दागा बॉडी मसल से कम दिया ना डेवलप की that is the waji razi the amongst the protein deficiency the waji it is a type of malnutrition the malnutrition the waji and it's common during a pemain the amongst pemain kida der sevadi pemain amongst sara scarce या पूर से कम दे दागी तक खुराक न मिलावी गई तमंगा पैमाइन वायु जो कम सरागी तक खुराक प्रॉपरली न मिलावी गई ठीक शो और दागी दवजी भी अर्ली अर्ली साइन मुंग ससरी पदी की چې کله موږ ته دا بیماری لګي نو پای کې ارلی ساينس چې کم دي هغه موږ سره پای کې موږ سره انکلوډینګ سویلینګ ان د لینګز دی د لینګز بس تاسو را پړسیږي بل پوسیبلی د پیس مخ پر را پړسیږي ډیو ټو ایډیما موږ سره پای کې وبوشي ایتا فلوید ار فلوید کلیکشن انډر د سکن چې کله موږ ته فلوید کلیکشن شي زموږ په سکن کې هغه ته موږ سوایو هغه ته موږ ایډیما وایو او دا یو څو نخي ساينز دي چې دا موږ زموږ باډي کې برازي سویلینګ انپوټس فوټ او پیس کې به زموږ سره سویلینګ پړسوب به راځي او ایډیما زموږ چې کوم د څه د وجې په ډیو ټو ایډیما نو په دې کې به لیکوډ راجمع کېږي اوبه کېږي نو د هغې د وجې به راپړسېږي ادر سمټمز چې کوم دی پارټ بیلي مطلب موږ سره به بالکل فیټیګ به وي ورته فورټ بیلی موږ سره څه ته ویلی شي دا انلارجمنټ سوالوینګ یا موږ سره ابډومن چې کوم دی د هغه خېټه به راوپړسېږي هغې ته موږ پورټ بیلي ورته وایو ټیک شو دا پورټ بیلي موږ څه ته ویلی شو پورټ بیلي موږ سره چې کله د یو انسان چې کوم دی خېټه راوپړسېږي هغې ته موږ پورټ بیلي په دې کې به هم دا سمټمز وي پیټیک به وي ستړیوالی به وي په دې کې ټیک شو ډرای برایټل هیر چې کوم ډرای برایټل لکه پړکینده غونته کې برایټل به کوي او هیر د هغه ویښتو او کریک نیلز دا نوکونه به چې کوم دی کریکس په وي مطلب نوکونه به چاودي کېږي نو دا د څه د وجې د پروټین ډیفیشنسي د وجې د پرسن ویل بي مور پراون ټو د انفیکشن او دا کس په څه وي انفیکشن ته به ډېر ولنربل وي مطلب د هغه ته به ډېر مخامخ کېږي هغه ته به ډېر زر زر انفیکشنز لګېدی شي نو دا موږ سره د پروټین ډیفیشنسي د وجې راځي دا یو ٹھیک شو نو دا موږ سره پروټین ډیفیشنسي د وجې څخه موږ سره پیټل ډیزیزز لګېدی شي لکه خطرناک موت سبب موږ سره جوړې دا د موږ سره پروټین ډیفیشنسي د وجې اوس موږ په خوراک کې موږ سره څومره پروټین سورس موږ اخلو موږ ډیلی لایف کې موږ سره څومره پروټین موږ له پکار دی 3 ounces of chickens contain 20 gram موږ سره 20 gram چې کوم دا موږ څه کوو 3 ounce of chickens چې کوم پای کې 20 gram موږ سره پروټینز دي او 3 ounces of ground beef چې کوم خورو غوښه چې کوم خورو ټیک شو نو په هغې کې به موږ سره څه وي په هغې کې به موږ سره ټیک شو غوښه غټه غوښه چې موږ خورو په هغې کې موږ سره 21 ګرام موږ سره څه وي په 3 اونس کې موږ سره 21 ګرام پروټینز موجود وي چې کله موږ یو کپ اپ ملک وسکو نو پای کې 9 ګرام پروټین موږ سره موجود وي چې کله یو اگې وخورو موږ سره په یو اگې کې موږ سره 6 ګرام پروټینز موجود وي 1 کپ اپ بلیک بینز چې کوم دي دا چاڼه چې کوم دي موږ سره هغه موږ وخورو نه کې موږ سره سوي تو لوبیا سوري بینز چې کوم دي هغه کې موږ سره 15 ګرام وي او کچري موږ 2 ټیبل سپون اپ پینټ بټر وخورو لکه چې کوم कुछ ورته موږ وایو نو پای کې موږ سره 8 ګرام دي او هاف block of tofu contain 18 ګرام چې کوم د موږ سره په دې کې څه موجود وي پروټینز په دې کې موږ سره موجود وي
چې دا موږ سره سوي دا په دې کې کلوراید میګنیشیم او تاسو کې موږ سره نور هم نیوټرن موجود دي کلوراید میګنیشیم دا موږ سره سافت فود دي چې کوم موږ سره اوچ سویابینز ملک چې کوم دی پای کې موږ راکو دا غي د وجه موږ سره سکی دې کې پروتین چې کله موږ خورو نو پای کې موږ سره 18 ګرام پروتینز موجود وي risk and precautions no موږ سره most studies supported intake of up to 2 gram per kg of the body زموږ له 2 kg of the body چې کوم موږ سره څه پکار دي پروتینز پکار دي چې کله موږ سره تدې نه کم شي نو موږ سره ډینجرس دی نو دا موږ سره without any negative or adverse effect چې کله زموږ باډي ته څه adverse effect نه راسي نو 2 gram per kg موږ سره دا بالکل لازم نه مینټیننس سے برابر سپورٹ کوي زموږ consuming more than 2.5 gram کچري موږ سیوا وخوړل consumption وکړو د پروتین موږ سیوا انټیک وکړو نو 2 per kg of the body weight نو for example over 225 gram protein per a person weighing 200 pound چې کله 200 pound یو کس وینو داغه 225 gram واستل نو پای کې موږ سس ریسپیکټر پای کې راتلې شي ډیهایډریشن شو دای کې به اوبو کمې وي پیټیک به وستړېواله به ویټ پګین کوي کانسټیپیشن به هغه خېټه به سخت وي ټیک شو ډیفیشنسي یا فایبر وټامین باندې به ډیفیشنسي یا فایبر وټامین منرالز او انټي اکسیډنټ پاوند ان پلانټ چې کوم موږ خونه به موږ سره پای کې نوي او پاسینګ اوټ مور کیلشیم ان د یورین او دا هغه په یورین سیمپل کې به موږ سره چې کله یورین ټیسټ کې نو پای کې به موږ سره کیلشیم راځي چې کله موږ د پروتین انټیک سیوا کو ٹھیک شو نو پروتین انټیک چې کله سیوا شنو موږ سره پرابلماټیک دی او چې کله موږ سره ډیفیشنسي راغله موږ سره پرابلماټیک دی لاست ټاپک تاسو تری چپټر چې کوم نه مینټیننس اف باډي ټمپریچر دی the body چې کوم نه موږ سره tightly regulate the body temperature through a process called thermoregulation زمون په باډي کې یو مین پروسس دی هغه ته موږ ترمو ریګولیشن وایو چې د هغه په مدد سره موږ څه کیږي زمون د باډي ټمپریچر چې کوم دی هغه برقرار ساتي in which the body can maintain the temperature within certain boundaries even when the surrounding temperature is very different نو زمونږه بدن چې کوم دی هغه څه کوي هغه دغه ټمپریچر برقرار ساتي پس کې چې کله زموږ د بهر انوایرنمنت لکه اکثر که تاسو لیدلی په جیمی کې موږ سره ټمپریچر 10 تا 1 تا 6 تا هم راشي او بیا هم زموږ د باډي ټمپریچر سری 37 ډیګري سنټیګریډ وي خو کچری تاسو په اوري کې څنګه ګرمو کې چې تاسو وګورئ نو پای کې ټمپریچر چې کوم دی 45 46 47 ته ورسي نو پای کې هم زموږ باډي ټمپریچر 37 ډیګري سنټیګریډ ساتي کچره زموږ باډي ټمپریچر دا غینه سیوا شنو پرې کې موږ سره د ډیفرنٹ سبستانس ډیګریډیشن برازي ماتور بکیږي او دا غي په مدد سره زموږ باډي بس سټیبل نه پاتې کیږي No, the core temperature of the body remains steady at around 36.5 to 37.5. نو دا موږ سره 36 ته واخلې 37.5 پورې موږ سره څه شی دی دا د باډي نارمل ټمپریچر دی په دې کې موږ سره باډي نارملی موجود دی چې خپل فنکشنز نارملی کوي ټیک شو تاسو فارنهایت ټمپریچر هم ورکړی ځکه چې موږ سره په ترمامیټر باندې موږ سره سوي 97.7 نه واخلي 99.5 ډیګري فارنهایت دا موږ سره موږ اکثر په طبه کې ګورو کنه دا فارنهایت سکیل باندې موږ ګورو نو موږ سره دغه فارنهایت زموږ باډي نارمل ټمپریچر د 99.6 پورې 98.6 پورې دا موږ سره نارمل دی خو بیا هم زموږ باډي چې کله ګرم شي نو دا موږ سره 99.5 پورې خپل نارمل ټمپریچر برقرار ساتي برابر وي کچره درینه اباو کې نو موږ سره ټمپریچرز به زموږ د باډي څه پرابلم د وجې به پای کې زموږ د باډي ټمپریچر انفلیمیشن د وجې په سیوا کېږي نو دا زموږ د باډي مینټیننس اف باډي ټمپریچرز چې موږ سره مینټیننس اف باډي ټمپریچرز پس کېږي د یو پروسس باندې کېږي چې هغه ته موږ ترمو ریګولیشن وایو په دې پروسس کې موږ سره ATP چې کوم پروډکشنز کېږي بای د سیل through out the body چې کله زموږ په باډي کې د ATP synthesis کې approximately 60% of energy produced in this form of heat used to maintain body temperature لکه 60% of energy چې کوم دی هغه موږ سره پروډوس کیږي کنه نو هغه د څه لپاره هغه مینټین ساتي زموږ د باډي ټمپریچر
لکه ټوټل 60% اف د چې کوم موږ سره انرژي پروډوس کیږي نو هغه څه کوي هغه موږ سره مینټین ساتي څه شي زمونږ باډي ټمپریچر مینټین ساتي نو دا موږ ویو کنه دینه مخکې ګلایکولیسس پروسس کې موږ سره موږ دغه پپسایډ پروسس کې وی موږ د الکترون ترانسپورت چین پروسس کې وی چې اي ټي پی سینتھیسس کیږي نو په دې کې د اي ټي پی سینتھیسس چې کوم 60% موږ سره د سره لپاره یوز کیږي د باډي ټمپریچر د لپاره چې مینټین ساتي thermoregulation is example of negative feedback thermoregulation چې کوم دا زموږ د باډي نیگیټیو فیډبیک دی چې په دې باندې زموږ د باډي ټمپریچر برقرار ساتي نو په زموږ په باډي کې یو کنټرولر دی ټیک شو لکه یو مین سوئچ دی چې هغه موږ سره هایپوتلمس دی hypothalamus in the brain is the master switch دې ته موږ ماستر سوئچ وایو ټیک شو نو hypothalamus ته موږ څه وایو ماستر سوئچ وایو چې هغه څه کار کوي thermostat to regulate the body core temperature چې هغه زموږ د باډي ټمپریچر چې کوم دی هغه برقرار ساتي په یو نارمل لیمټ کې ساتي لکه زموږ د باډي ټمپریچر سیوا شو نو دا بس زموږ باډي چې کوم سنسر دی هغه میسج ولېږي هایپوتلمس په وجه زموږ باډي نه څه شو سویټنګ سٹارټ شي کولې سٹارټ شي د هغې په مدد سره زموږ باډي ټمپریچر چې کوم دی هغه شي لو شي نو دا موږ سره څه شي دی یو هایپوتلمس چې کوم دی دا موږ سره یو مین سوئچ چې د دې په مدد سره موږ زموږ په باډي ټمپریچر نارمل وي لکه برابر مینټین وي کچره زموږ باډي ټمپریچر های شي نو د هایپوتلمس کین انیشیټ سیورل پروسیسز ټو لوور اټ نو په دې کې به زموږ باډي زموږ هایپوتلمس چې کوم دی میسج لاړ شي سنسر د وجې چې کله سنسر د ریسپټرز میسج واخلي د نیورونز په ذریعہ دې ته میسج لاړ شي نو چې کله میسج لاړ شي نو دی به څه کوي خپل کار کوي چې زموږ باډي ټمپریچر کم کړي پای کې including the increase in the circulation of the body to surface of the body to allow for the dissipation of the heat through the skin نو یو مین پروسس په کې دا چې د بهر سرکولیشن سیوا کی په کم ځای کې په سکن ایریا کې چې کم اوټر سرفیس ته نږدې وي په هغه کې به موږ سره سرکولیشن تیز شي انکریز شي کله سرکولیشن انکریز شي نو هغه ځای نه موږ سره سویټنګ چې کوم موږ سره خوله راځي نو هغه واټر ریموول وکړي to allow evaporation of water on the skin to cool its surface نو د هغې په مدد سره زموږ باډي څه شي هغه یخ شي که تاسو ګرمۍ کې لیدلي خولې سړي باندې راشي که نه نو دغه خوله څه کوي دغه زموږ باډي ټمپریچر دا د هایپوتلمس د وجې راځي چې دا زموږ د باډي ټمپریچر برقرار ساتي مینټین کوي دوباره یخی چې دا زموږ د باډي ټمپریچر څه کوي دوباره خپل نارمل سټیټ ته راولي if the temperature falls below the set core temperature the hypothalamus can initiate shivering to generate heat نو که تاسو رپیدل لیدل په بیماری کې اکثر په طبه کې سړی باندې رپیدل راځي نو هغه ولې راځي چې کله زموږ د باډي ټمپریچر کم شي نو زموږ هایپوتلمس باډي لا ریسپانس ورکړي چې shivering start شي د هغې په مدد سره د باډي uses more energy and generate more heat نو د هغې په مدد سره زموږ باډي څه کوي انرژي ډیره یوز کوي او جنریټ کوي هیټ ډیر او په دې کې بل موږ سره ان ایډیشن تایراید هارمونز چې کوم دي هغه سټیمولیټ شي تایراید سټیمولیټینګ هارمون د موږ سره ټي اس ایچ چې ته موږ وایو مور انرژي یوز and heat produced by the cells throughout the body او هغه موږ سره څه کوي یوز انرژي چې هغه انرژي نور هم ډیر استعمالي او هیټ پروډکشن د هغې د وجې موږ سره په سیلز کې سیوا شي environment is said to the thermoneutral the environment چې کوم دا موږ سره څه شی دی thermoneutral دی when the body does not expend or release energy to maintain its core temperature زمونږ باډي when the body does not is said to be thermoneutral زمونږ باډي ته موږ thermoneutral کله وایو چې کله زمونږ باډي نه ریموو کوي او نه ابزورب کوي ٹھیک شو نو دې دغه ته موږ څه وایو thermoneutral وایو چې زموږ د باډي ټمپریچر به برقرار وي هغې ته موږ thermoneutral وایو دا موږ سره یو مین تاسو سره یو پکچر وکړی چې په دې کې موږ سره زموږ د باډي ټمپریچر انکریز یا بیلو کیږي نو چې کله زموږ د باډي ټمپریچر لو شي نو دې ځای کې به temperature receptor in the hypothalamus stimulate the heat producing mechanism
زمونږ هیټ میکانیزم به سٹارټ شي د هغې په مدد سره سوپرفیشل آرټریز چې کوم دي زمونږ چې کوم سکن طرف ته زمونږ آرټریز او وینز موجود دي نو پای کې به سرکولیشن سیوا شي نو هیټ لاسز ټو د ایر blood flow to the digestive system decrease نو الته موږ سره څه چلو شي زمونږ باډي کې به زمونږ هیټ چې کوم دی راشي او شیورینګ به سٹارټ شي شیورینګ په وجه به زمونږ ایروبیک چې کوم ریسپایریشن دی and the muscles release heat او هغه به زموږ په مسلز کې چې کوم ریسپایریشن زموږ انرژي به استعمالېږي او هیټ به ریموو کوي او بل موږ سره تایرايډ ګلینډ چې هغه د هغې په وجه موږ سره میټابولیک ریټ چې کوم بریک ډاون اف ډایجسټیو سیستم کې بریک ډاون دی نو هغه به هم سیوا شي نو تدې په وجه موږ سره باډي ټمپریچر انکریز شي یا به زموږ نارمل ترموسټیټ ته راولي باډي ترموسټیټ مطلب د نارمل باډي ټمپریچر ته به راولي کچره زموږ د باډي ټمپریچر هاي شو نو ټمپریچر ریسپټر انیشیټ هیټ ریلیزینګ میکانیزم چې زموږ هیټ ریلیزینګ میکانیزم راکې زموږ آرټریز چې کوم دی هغه به ډایلیټډ شي کولاو به شي د هغې په مدد سره او سرکولیشن به سیوا شي چې کله سرکولیشن سیوا شو نو لاس اف واټر به ترې نه کېږي سویټنینګ انیشیټ ان د سکن زموږ سکن کې به موږ څه کېږي موږ سره به خوله راځي او بل به تایرايډ سیلز چې کوم دی د هغې میټابولیک ریټ په کم شي نو د هغې په مدد سره به زموږ باډي ټمپریچر ډیکریز شي چې کله ډیکریز شي نو زموږ ټمپریچر به برقرار شي نو دا موږ سره یو میکانیزم دی چې زموږ هایپوتلمس پکې مین رول ادا کوي په څه کې ډیکریز اینڈ انکریز اف د ټمپریچر میټابولیک ریټ څه شی دی metabolic rate is the amount of energy consumed minus the amount of energy expensed by the body metabolic rate the amount of energy consumed minus the amount of energy expend موږ سره څومره expended شوی دی او څومره یوز شوی ده ٹھیک شو کنزیوم شوی دی هغې ته موږ metabolic rate وایو نو basal metabolic rate دا ولې زه تاسو سره ډسکس کوم په دې وجه زه تاسو سره دا ډسکس کوم دا په پیپر کې لازم راځي د دې فارموله راځي ٹھیک شو او ترې موږ سره دا څه ته ویلی شو ترې ډیفینیشن راځي نو موږ ته میټابولیک ریټ څه شی دی د اماونټ اف انرژي کنزیوم minus the amount of energy expended by the body is called metabolic rate چې څومره باډي یوز کوي او چې څومره باډي خرج کوي هغې ته موږ میټابولیک ریټ وایو بیسل میټابولیک ریټ څه ته ویلی شي بي ایم آر چې ورته وایي دا به تاسو نه په وایوه کې تپوس کوي چې بي ایم آر څه ته ویلی شي the amount of daily energy expended by the human at rest چې څومره د انرژي یوز کوي in a neutral temperature environment while in the post absorptive state ٹھیک شو نو موږ سره the amount of daily energy expended by the human at rest and a neutral temperature environment while in the post absorptive state about 70% of all daily energy come the expenditure come from the basic function of the organ in the body زمونږ چې څومره 70% انرژي چې کوم دا سره راځي زمونږ د ارګنز نه راځي زمونږ چې څومره ارګنز دي هغه خپل فنکشنز کوي کړه د هغې د فنکشنز زمونږ سره 70% اف انرژي موږ سره موږ اخلو ایکسپینډیچر کوو موږ خپل لایف کې استعمالو پر ډیلی another 20% موږ سره کوم نه راځي د فزیکل اکټیویټیز نه چې کله موږ ایکسرسایز کوو یا راکو د هغې د وجې موږ سره 20% انرژي راځي او میټابولیک ریټ موږ سره سیوا کیږي یا انکریز کیږي او د ریمیننګ 10% is necessary for the body thermo regulation or thermo temperature لپاره 10% metabolic rate د هغې لپاره ریکوایرډ دی چې موږ سره کنټرول اف ټمپریچر وشي ٹھیک شو نو 70% موږ سره پس کې ایکسپینډیچر دا موږ سره د ارګنز نه راځي 20% چې کوم د بیسل فزیکل اکټیویټیز نه موږ سره میټابولیک اکټیویټي اکر کیږي او 10% د سره لپاره ریکوایرډ د میټابولیک اکټیویټي د ټمپریچر کنټرول لپاره نو موږ به کیلکولیشن وسنګ کو چې تاسو سره په پیپر کې راغلی چې بي ایم آر تاسو کیلکولیټ کړئ نو بي ایم آر به تاسو څنګه بي ایم آر به تاسو پرې فارموله تاسو لیکلی شئ ٹھیک شو پرې فارموله باندې تاسو کیلکولیټ کولی شئ نو دا به تاسو سره ویټ به درکړی وي تاسو سره به هایټ درکړی وي او ایج به درکړی وي یا به تاسو له ایج درکړی وي هایټ به درکړی وي او ویټ به درکړی وي چې ترې نه تاسو بي ایم آر معلوم کړئ نو دا به تاسو څنګه معلوموي دا په کوېسچنز کې راځي ٹھیک شو
دا په کوېسچنز کې به داسې راځي یو میټریک دی یو امپیریل دی. نو تاسو ته بي ام آر میټریک درکړي، تاسو زیاتره موږ میټریک موږ استعمالوو. میټریک څه ته ویلی شي؟ هغه سیسټم اف یونټ چې پای کې میټرز او موږ سره څه ګرام کیلوګرام استعمالېږي، هغې ته موږ میټریک وایو. امپیریل څه ته ویلی شي؟ پای کې فوټ انچز او ملي ګرام چې پای کې موږ سره استعمالېږي، هغې ته موږ امپیریل سیسټم وایو. نو دا یو دوه ډفرنٹ ټایپس دي، خو دا مې تاسو ته درکړي وي. بی ام آر به موږ په سړو کې لیکلي وي، که په مین کې وي نو به تاسو څنګه معلوموئ؟ 10 multiplied by weight in gram plus 6.2 multiplied by height in centimeters minus 5 multiplied by age in years plus 5. نو دا موږ سره بی ام آر کیلکولیشن دی. ٹھیک شو؟ دا د سړو د پاره دی. بی ام آر امپیریل چې کوم دی هغه موږ سره په پاوند کې دا موږ سره سیم ټو سیم راځي. او که چېرې تاسو سره میټریک وي نو هلته به تاسو څه لیکئ؟ دلته که تاسو لږ ډفرنس دی کې جي او دلته پاوند دی، دلته سانټي دی او دلته انچز دی، دلته ایئرز دی موږ سره او دلته ایج دی. ٹھیک شو؟ نو دا په دې کې لږ چینجز دي په میټریک کې او امپیریل کې. نو په دې کې صرف دغه چینجز دي او بل په دې کې د کیلکولیشنز کې هم چینجز دي. 4.5 نه واخلي، بل موږ سره دلته 15.8 دی او دلته موږ سره 5 دی او دلته هم موږ سره 5 دی. بل بی ام آر د وومن لپاره 10 multiplied by weight in gram plus 6.25 in centimeter and 5 in years minus 161. هلته موږ سره پلس 5 وو، دلته موږ سره minus 161 دی. ٹھیک شو؟ او دلته موږ سره ماینس دی. دا دواړه سیم دي د مین او وومن لپاره. ٹھیک شو؟ د مین او وومن لپاره دواړه سیم دي، خو لاست کې څه چینجز دي؟ minus 161 او دلته پلس 5. ٹھیک شو؟ نو دا موږ سره په دې کې لږ چینجز دي په بی ام آر کیلکولیشنز کې. نو دا فارموله تاسو سره په دې بک کې مې بي چې نه ده ورکړې، دا تاسو ځان سره نوٹ کړئ. دا تاسو په بای کیمستري کې هم برازي، تاسو بای کیمستري کې هم دا کوېسچن زیاتر راتلی شي. ٹھیک شو؟ او بل د ویټامنز دي، ویټامنز د هغې امپورټنس دي. نو به تاسو انشاءالله په بای کیمستري کې وایي چپټر نمبر 2 دی 3 دی یا تاسو سره 6 نمبر چپټر دی چې په هغې به دا تاسو ویټامنز وایي یا تاسو په دې سلیبس کې انکلوډډ دی چې هغه به تاسو د هغه چپټر نه تاسو خپله پوه شئ او هغه ټول په دې ټاپک کې انکلوډډ دی. هغه چپټر چې کوم دی هغه هم په دې چپټر کې راځي چې کوم موږ میټابولیزم چپټر ووي نو هغه هم په دې کې انکلوډډ دی. ٹھیک شو؟ که چا څه کوېسچن وي د بی ام آر حوالې سره یا ننني ټاپک حوالې سره میټا پروټینز یوزز اف پروټینز حوالې سره نو تاسو ماته ویلی شئ. په واتساپ باندې تاسو ماته میسج کولی شئ اني ټایم. دا ستاسو لاست ټاپک و ته دې چپټر انشاءالله. بل ورځ به موږ نروس سیسټم او یا یورینري سیسټم چې کوم دی او پسې کوم چپټر دی هغه به انشاءالله سټارټ کوو. نننی ټاپک کافي دی نن دې لپاره. ټیک شو؟ انشاءالله نور به بیا سبا یا بل ورځ سبا کلاسز وي، فردر کلاسز وي نو په هغې کې به موږ ډسکس کوو. الله په امان.